والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. د کتاب الایمان په ابتدا کې امام بخاری رحمه الله دو دعوی خي. یو دعوه دا د چې ایمان مرکب دی او دویمه دعوه دا د چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. په دې د دلایلو سلسله شروع ده. ټول 14 دلایل وایي، اته صریح نصوص دی، آیاتونه او 15 آثار دی. اته آیاتونه ختم کړه، اوس د آثارو سلسله شروع کړي. والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان. محبت په سبب د طاعت د الله سره او بغض په سبب د معصیت د الله سره دا د ایمان جز دی. والحب فی الله دا فی د سببیت دپاره د چا سره محبت کې بسبب طاعت الله، عبارت کې مضاف حذف دی. په دې سبب کې چې دا د خدای طاعت کوي زه ورسره مینه کوم. والبغض بسبب معصیت الله، او د چا سره چې بغض کې په سبب د دې چې د خدای نافرمانی کوي. من الایمان دا د ایمان اجزا دي. فی دا د سببیت دپاره راځي، لکه خدای قرآن کی لکه حدیث کی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان امراتن دخلت النار فی حرتن، یو خز جهنم تلاړ فی حرتن بسبب حرتن، په سبب د پیشو سره. نو فی د سببیت د پاره دلته هم دا. حب د چا سره کې؟ د خدای د نیکانو سره کې، د خدای د بندگانو سره محبت کې. محبت د زړه مایله کېدو ته وایي، زړه د هغوی طرف ته مایله شي. بغض زړه د هغوی نه متنفره کول، دې ته بغض وایي. دا سر دی. ابو داود شریف کې د دې صحیح پورا حدیث دی او ترمذی کې. ابو داود الفاظ داسې دي: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. او یو روایت داسې ده چې د نبی علیہ السلام نه تپوس شو ای الاعمال احب الى الله. نبی علیہ السلام ورته فرمایل الحب فی الله والبغض فی الله. بغض به د چا سره کې؟ څلورو تنانو سره به بغض کې. کافر سره به بغض کې، ظالم سره به بغض کې، فاسق سره به بغض کې، مبتدع سره به بغض کې، بدعتی سره. کافر سره بغض د دین حصہ ده، او د ظالم سره بغض پکار دی. ځکه حدیث کې دی چې د ظالم سره به بغض کې د هغه مدد به نه کې. ځکه من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم، څوک د ظالم سره د مدد دپاره روان شي او دی پوهېږي چې دی ظالم دی، نو الله تعالی عرش خوځېږي د ډېرې غصې نه دی بنده ته چې ښه داسې کار کې ظالم مرسته کې.
او د مبتدع سره بدعتي سره چې دین کې نوې خبرې پیدا کوي دا ظالم نه دا چهره ډېره ښایسته معنادار متبعي د شریعت ظاهره کې په دین کې نوې خبرې نه نباسي دغه سره به بغض کی ولې ځکه د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خیانت نسبت کوي امام مالک رحمه الله فرمایي من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان في الرسالة څوک دین کې و نوې خبره پیدا کی او دا غړي چې دا دین دی نو د خیال دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دین کې خیانت کړي دا شی دین کې او مونږ نه دی ویل او مونږ اوس رويستا الکه تاسو به پوهیږئ چې بدعت لویه ګناه ده او یو صحابي قول ده چې حجبت توبه عن صاحب كل بدعت د هر بدعتي د طرفه د توبې دروازه بنده ده نو دې څلور سره به بغض کې وجه د استدلال د امام بخاري او جواب زمونږ د متکلمینو د طرفه د امام بخاري د استدلال وجه دا ده دو طریقو سره ده یو دا چې حب الله او بغض فی الله من الایمان دا دی ایمان اجزا دي نو ایمان زو اجزاش او زو اجزا مرکبی او هر مرکب یزید و ینقص نو دواړه دعوی ثابت شوي دیم طریقه د استدلال دانسې ده چې محبت او بغض د چا سره دا د کیفیت نفسانیه و نه دي لکه ایمان چې څنګه کیفیت نفسانی دی او په حب او بغض کې مراتب دي چا سره د سړي لږ محبت او د چا سره ډېری نو حب او بغض کې زیادت او نقصان راځي په اعتبار د مراتب سره نو ایمان کې هم راځي الکه تاسو به پوه شئ تاسو به جواب وکړئ اول جواب دا دی چې حب الله او بغض فی الله من الایمان ستا اعتراض به الا وارد دا چې دا من تبعیزی وي دا من تبعیزی نه دی دا من ابتدائیه دی نو معنا دا ده چې بغض فی حب الله او بغض فی الله دا ناشری دی ایمان نه د دې منشد شی دی د نیکانو سره بغض څوک کوي چې چا کې ایمانی د نیکانو سره محبت څوک کوي او د بدانو سره بغض څوک کوي چې چا کې چې ایمان نه خو نه کوي هلکه تاسو په خبره پوهېږئ دویم جواب به دا وکړئ حب الله او بغض فی الله من الایمان من آثار الایمان دا د ایمان اثر دی دریم جواب به وکړئ چې دلته د ایمان نه مطلق ایمان نه دی مراد بلکې کامل ایمان مراد دی نو معنا به داسې شي چې حب الله او بغض فی الله دا د کامل ایمان اجزا دي نو من به تبعیزي شي او موږ خو دا منو چې کامل ایمان مرکب دی او زیادت او نقصان پکې راځي موږ چې انکار کوو اختلاف خو په مطلق ایمان کې دی که نه هلکه تاسو په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ دویم استدلال د امام بخاری رحمه الله دویم دلیل وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي عمر ابن عبد العزيز نیک بادشاہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وسیو د لور د طرفه د حضرت عمر رضی الله عنه زوی عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بخاری ثانی کې تاسو ته کتاب المغازی کې به تیر شوی د عمر رضی الله عنه د کور والا رور عاصم نوم په غزا کې شهید بیا چې د عمر رضی الله عنه زوی وشنو عاصم په نوم کې خو
نو دې کې دا ثابته شوه چې د نیکانو خلکو نومونه ایښودل دا مسنون عمل دی، مندوب دی. بیا د شهید نوم ایښودل، نو د عاصم نوم عمر زوی له کېښود. د عاصم لور پیدا شوه، د هغې حفصه نوم وه، او د حفصې واده وشو د عبدالعزیز ابن مروان ابن الحکم سره، او د هغې نه زوی پیدا شو عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن الحکم. دته په یو کم سل 990 هجري کې بادشاهي میلاو شوه او په 101 کې وفات شو. 2 کاله او 15 میاشتې بادشاهي وکړه. عادل او د انصاف والا بادشاه، او یوازې بادشاه نه بلکې محدث هم، محدث بادشاه او د قرن ثانی مجدد او د احادیث مدون اول و حدیث تدوین د کړی، ډېر کمالات پکې. دا د یو والی و د جزیرې او د موصل. جزیره موصل د عراق کې علاقې دي، خواته ورسره نینوا دا د یونس علیه السلام علاقه. هغې ته یو سړی والی و عدي ابن عدي، هغه ته خط ولیکه. په خط کې ورته څه وایي ګورئ: وکتبه عمر بن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز ولیکل عدي ابن عدي ته: ان للایمان فرائض، یقینا د ایمان فرائض هم شته، شرایع هم شته، حدود هم شته، و سنن هم شته. فرائض اعمال مفروضه، شرائع عقاید، حدود زواجر، سنن اعمال مندوبه. الکه دیو کې فرق پیژنئ. د ایمان فرائض تا یعنی داسې اعمال چې هغه فرض او واجب، او د ایمان شرایع هم شته، عقاید او حدود هم شته، زواجر چې څوک ګناه وکړي نو هغې له به سزا ورکړي، و سنن مندوبات هم شته، اعمال مندوبه. فمن استکملها استکمل الایمان، چا چې دا څیزونه فرایض او شرایع او حدود او سنن پوره کړه نو د ایمان پوره کړه. ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، چا چې دا شیونه پوره نه کړه نو د ایمان نه دی پوره کړی. فإن عیش فسأبینها لکم، که زه ژوندی وم دا څیزونه به تاسو ته ښه بیان کړم. عمر ابن عبدالعزیز دی والي ته وایي حتی تعملوا بها، تر دې پورې چې تاسو پې عمل وکړئ. وإن امت، که زه مړ شم فما انا علی صحبتکم بحریص، ستاسو په صحبت کې زه مینه نه لرم چې زه دې ژوندی پاتې شم. فما انا، پس نه یم زه علی صحبتکم، ستاسو په ملګرتیا کې بحریص، ډېر حرص کوونکی. وجه د استدلال د امام بخاری: ان للایمان فرائض، یقینا ایمان د پاره فرائض هم شته. لام به د تبعیض د پاره شي، بعضې د ایمان فرائض دي، بعضې شرایع دي، بعضې حدود دي، بعضې نو ایمان ذو اجزا شي، او ذو اجزا مرکبي، او مرکب یزید و ینقص فالایمان. منګه جواب کو چې نه، لام د نسبت دپاره دی، معنا به داسې شي چې ان للایمان فرائض، یقینا فرائض هم ایمان ته منسوب دي، شرایع ایمان ته منسوب دي، حدود هم ایمان ته منسوب دي، سنن هم ایمان ته منسوب دي. نو جزئیت پکې رانغلی. دویم جواب به وکړئ چې لام د تبعیض دپاره شه، ستا مې ومنله یوې لحظې دپاره، خو دلته د ایمان نه مراد ایمان کامل دی. یقینا فرائض او شرایع او حدود او سنن دا د ایمان کامل اجزا دي، او موږ هم د ایمان کامل د زیادت او د نقصان قایله یو. تاسو په خبرو پوه شئ که پوه نه شئ؟
دریم دلیل دا وقال ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام فرمایلی دي، خدای قرآن کې د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام خدای ته وایي ربي ارینی کیف تحیی الموتى، خدایا ما ته وښایه چې ته مړي څنګه ژوندي کړې. دا سوال د استنکار نه بلکې د اعجاب و، تعجب چې زه وګورم. نو خدای ورته ویل ولم تؤمن، ستا یقین نشته؟ قال بلا، دی ورته ویل ولې نه؟ ولکن یطمئن قلبی، لیکن د دې د وجې نه چې زړه مې مطمئن شي. اولم تؤمن، تا کې ایمان نشته څه؟ قال ابراهیم علیه السلام ولکن لیطمئن قلبی ولکن لیزداد ایمانی. امام بخاری استدلال کوي چې ایمان میں زیاد شي، وګوره په ایمان کې زیادت راځي. لیطمئن قلبی معنی لیزداد یقینی، چې یقین میں زیاد شي. او یقین او ایمان خو یو شی دی، نو زیادت فی الیقین دا زیادت فی الایمان دی. هلکه تاسو په خبرو پوهېږئ که نه؟ تاسو به جواب وکئ چې دا درته چا ویلی دي چې یطمئن معنا یزداد ده. اطمینان قلب دا مشاهده ده، یو علم الیقین ده، یو عین الیقین ده، یو حق الیقین ده. علم الیقین یو خبره چاته په دلیل ښکاره شي، عین الیقین چې په سترګو یې ویني مشاهدې سره، حق الیقین چې دواړه ثابت شي. هلکه پې پوه نه شي. ابراهیم علیه السلام ته معلومه وه چې خدای مړي را ژوندي کوي، خو دا علم الیقین و. او چې بیا یې ولیده ولکن لیطمئن قلبي، څه معنا ده چې عین الیقین راته مشاهده راته ثابت شي. او لیدل په مشاهده دا بدهیات دي، او خبره معلومول په دلیل استدلال دا نظریات دي، او بدهیات اقوا دي د نظریاتنا. ولکن لیطمئن قلبی دا معنا ده چې زما یقین کې پختګي راشي، قوت پکې راشي، زیادت نه وای. شیخ مغه ده خو مضبوط شي. تا اعتراض بالا وارد ہے چې زیادت فی الکم وی، دا زیادت فی الکم نه ده بلکې فی الکیف ده. چا کعبه نه لیدلی او خبرې اورېدلی نو مني چې کعبه شته کنه، دا یو علم شو. او بیا چې وګوري نو دا بل علم شه، دا مشاهده شو. نو خبرو کې خو څه فرق نه دی راغلی کنه چې مخکې کعبې باندې علم کم و او زیات شي، مخکې شی او استدلال و اوس مشاهده شو، مخکې نظری و اوس بدیهی شه. ولکن یطمئن قلبی دا معنا. سلورم وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال ذکر کئی. تیزی پوری پوچھیں اسود ابن حلال وی مصنف ابن ابی شیبہ کے دا روایت ذکر دی چی ما تا معاذ ویلی تعال راشا قال ما اجلس بنا منسرکین نومن ساعتن چیز ایمان زیاد کو یو ساعت، ایمان کی زیادت راولو. علاقہ پہ پوش حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دا انصار یو بہترین صحابی دے، پدریم عقبہ کے شریک شویو. نبی علیہ السلام تے دا ایمان دعوت دا ہجرت دعوت ورکڑے، اتلس کلنے کے مومن شی. نبی علیہ السلام تا دیر محبوب ہو. نبی علیہ السلام اعلان کی عالمهم بالحلال والحرام، فصحابوں کے بحلال و حرام و فرائض بانے حضرت معاذ دیر خپوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے چرتا گرزیدن و معاذ بیزان سرا گرزاو. دا انصارو پا نوجوانانو کے ددن حسین جمیل نوجوان بل نو بل دیر سخیو چه سباور سر طول ختمول، دیر قرضونه بی روڑی دلیو دا دیر جود و سخا دا وجه.
د هجرت په 18 کال طاعون امواس یو وبا راله، په هغې کې د 30 کالو په عمر وفات شو. 30 کال. عمر رضی الله عنه ډېر خفه و او وی فرمایي عجزت النساء یلدن مثل معاذ. ښځې عاجزه دي چې د معاذ په شانې بچي راوړي. معاذ په شانې بچي نورې ښځې نشي راوړي. نو دی وایي اجلس، دا ملګري ته وایي اسود ابن هلال ته کښېنه، نومن ساعتن نزدد ایمانا ساعتن، چې مونږ زیات په ایمان یو ساعت. معاذ کې خو ایمان و که نه، نومن خو دا معنا نه ده چې ایمان راوړو، ځکه راوړی و نو معنا یې دا ده چې ایمان زیات کړو. دا نومن مجزوم دی ځکه جواب یې امر کې دی. لکه د امام بخاري په استدلال پوه شئ، تاسو جواب به وکئ د متکلمینو د طرفه. نومن ساعتن معنا دا ده چې ایمان زیات کړو، دا معنا نه ده، بلکې معنا دا ده چې نجددو ایمانا، اجلس بنا موږ سره کښېنه، نومن ساعته چې د ایمان تجدید وکړو، تازګي پکې وکړو. او په مذاکرې سره د ایمان تجدید او تازګي کېږي که نه، ځکه حدیث کې هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وایي جددو ایمانکم، ایمانونه تازه کړئ. صحابه ورته وفرمایل کیف نجدد ایماننا، ایمانونه څنګه مونږ تازه کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اکثروا من قول لا اله الا الله، ډېر وایي نو ایمان به هم تازه کېږي. نو من ساعه کې تجدید د ایمان ته اشارت دی، تازګۍ د ایمان ته، زیادت ته نه دی. وقال ابن مسعود، دا بل استدلال، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي الیقین والایمان کله، یقین ایمان دی ټول پټوله. وجه د استدلال د امام بخاری دا ده چې کله صفت د الایمان ده، نو ایمان موصوف شو په کل، او موصوف په کل ذو اجزا، نو ایمان ذو اجزا شه، او ذو اجزا مرکبی، او مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید. نو منګه دوه جواب وکړو، یو دا چې کله صفت د الیقین ده، الیقین کله الایمان، یا الایمان الیقین کله، ایمان ټول یقین ایمان ده، ټول یقین ایمان ده. او یقین کې خو زیادت او نقصان راځي، ایمان کې نه راځي. دیم جواب بداو کوي کشیم دته د ایمان نه مراد ایمان کامل ده، مطلق ایمان نه ده، زمونږ اختلاف په مطلق ایمان. وقال ابن عمر، او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ د تقوی حقیقت ته نشي رسیدلی حتی یدع ما حاک فی صدر، تر دې چې هغه څه پرېږدي چې د تردد او شک اچوي د په سینه کې. حقیقت د تقوا ته به سړی کله رسیږي چې هغه څه پرېږدي چې د په سینه کې تردد اچوي. حاک معنا تردد، حاک یحیک حیک، تردد ته وایي ضربنه. بنده حقیقت د تقوا ته نشي رسیدی تر څو چې تردد د سینې نه لرې کړي. نو معنا دا شو چې څه خلک حقیقت د تقوا ته رسیدلی دي او څه نه دي رسیدلي، څه رسیدی شي او څه نشي رسیدلی. نو معلومه شوه چې تقوا کې زیادت راځي، څه خلک ورته رسیدلي او څه نه دي رسیدلي. تقوا کې څه راځي؟ او تقوا مرادفه ده د ایمان سره، نه ایمان کې هم زیادت راځي. تاسو په خبره باندې پوه شئ. یو جواب به دا وکړئ چې نه، تقوا تثبت بالاعمال ته وایي، دا ایمان نه دی، غیر دی د ایمان. دلته ثابت شو چې زیادت فی التقوا، او زمونږ اختلاف په زیادت د چا کې دی. او تقوا ایمان نه دی بلکې اثر د ایمان دی. وقال مجاهدون، مجاهد ابن جبر وای، مجاهد ابن جبر دا د کبار تابعین نه دی، او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په مایانازو شاګردانو کې دی. مجاهد ابن جبر دا د په جلالت شان او توثیق باندې ټولو اتفاق کړی دی. قرآن کریم ابن عباس ته 13 کرته اورولې دی.
او ارزل به ته تپوس کو چې دا سبارک نازل شي چا بارک نازل شي الکه په پوښي عالمهم بالتفسیر مجاهد ته سفیان ثوری وای اذا جاء بالتفسیر مجاهدن فحسبک به تفسیر کې چې مجاهد قول راشي بس همدا کافی دی نو مجاهد د دې تفسیر کې وای شرع لكم من الدين ما وصى به نوح کار کړه دی الله تعالی تاسو ته د دین هغه چې وصیت کړي و الله تعالی په دې باندې نوح علیه السلام مجاهد وای وصیناک او سیناک یا محمد ویاو منګه وصیت کړه تا ته محمد او دلر دینن واحده دی یو دین وصیت مې دا تا کړه دا هغه په دین کې خو فروعات ډیر او اعمال مرکب نو زمونږ دین کې فروعات او اعمال ډیر دي نو دا مرکب شو مرکب کې زیادت او نقصان راځي وقال ابن عباس شرعتا ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ار یو د پاره مونږه طریقه او لار جوړ کړی دا شرعتا معنا دا سنتن دا سبیلن دا منهاجن معنا دا او سنتن دا شرعتن معنا دا لو په نشر غیر مرتب الکه په پوي چي تاسو باندې به اعتراض واري چې دا د آیت خو د مخ کې سره په تعارض کړي مخ کې آیت کې سره اله چې ټول تاسو دا ټول پیغمبرانو دین یو دی او د بل کې رااله چې لکل جعلنا من ارچا لار جدا دا جواب دا چې یو دی اصولو کې په عقایدو کې او دلته چرته چې در چا خپل لار د په فروع عبادت تعارض نشته بعضی وایي چې دا دواړه را جمع کې دا دواړه آیاتونه نو استدلال به د امام بخاری جوړ شي هغه دار چې فروع جدا دي عقاید جدا دي عبادت پکې ډیر دي نو مرکب شو زیادت مونږ ویل کدا اسلام دی ایمان نه دی ایمان تصدیق قلبی دی هغه کې زیادت او نقصان نه راځي ودعاؤکم ایمانکم امام بخاری او عجیب شان دی لوري به یو آیت ټکی راغلی نو یو کلمه به ذکر کې الله فلسفه ته به پکې اشاره او امام بخاری باندې نظر داغه چا خرچیږي چې حافظ نه نو امام بخاری شریف کې ورته ډېر مشکلات چې حافظ قرآن نه ځکه داسې لفظ به وایي طالب پته نه لګي چې دا کم ځای کې تب کتاب تفسیر کې براشي چې حافظ نه نو ډېر مشکلات دي ورته تفسیر کې تاسو خبر باندې پوهیږئ خو چې چا تفسیر سره واسطه یې نو هغه بیا آیاتونه ښه ورځي نو بیا کار اسانېږي دا کم ځای ته تللی دعا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزام سورة الفرقان ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم ستاسو زما رب ستاسو سفر والا رله چې نه هلاکولی هلاک کړي به وی لولا دعاؤکم که ستاسو ایمان نه وی فقط کذبتم تاسو خو د خدای تکذیب کړو په سوف یکون لزاما زر ده چې د عذاب تاسو سره لازم وي خدای عذاب نه دی درکړی ځکه ستاسو ایمان نه دعا په معنا د څه سره ایمان سره نو دعا عمل دی عمل ته ایمان ویلی دا اطلاق د جزء شو په کل باندې دا د قبیلې د چا نه دی کل باندې دی او نو ایمان کل شو او کل چې کم دی مرکب یو مرکب یزید او په ایمان یزید وایي الکه تاسو په پوښتنه تاسو به جواب کې چې دا چا ویلي دي چې دعا کوم په معنا د ایمان کوم سره دعا په خپل معنا سره د چې دعا ده کافرانو باندې به سخت او تکلیف راغی نو چاله به دعاګانې کولې الله ته وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون کشته کې بسوار شو توفان براغ نو چاله به आवाजونه کا معنا دا چې تاسو د غرقېدو مستحق وای ځکه چې مشرکان وای خو مالم چغې کړې نو ځکه مې بچ کړ دعا په معنا د ایمان سره نه بلکې دعا په خپل معنا سره دا حدیث هم ویما وبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنزلة بن ابي سفيان عن كرمة بن خالد بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان دا دې حدیث راوی د امام بخاری استاد عبید الله ابن موسی دی ابن بازام
عبسی دی، 151 کې وفات شوی، ثقه دی. دا هغه استاد دی حنظله ابن ابي سفیان ابن عبد الرحمن الجمحي المکی القریشی، دام ثقه دی. عن اکرمہ ابن خالد، اکرمہ ابن خالد ابن العاصی القریشی، دام قریشی دی. تاسو په خبره پوهیږئ. او کبار تابعین د شاگردان دي، او د پخپل د ابن عمر او د ابن عباس شاگرد دی. د ابن عمر نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبد الله ابن عمر حالات هم ویلي دي چې د مور بنت څوه د مزعون لور وه. تاسې پرې پوه شئ څوک وه؟ د مزعون لور وه، او دا یې چې کوم دی د حفصې زوی سکا رورو د ام المؤمنین حفصې، او دی د نبي علیه السلام د سنتو ډېر متبع و. مکثرینو کې دی، هغو صحابو کې دی چې ډېر روایت شوي. د ده نه 613 احادیث روایت شوي، 2613 احادیث د ده نه روایت شوي. دو سوه یا احادیث د ابن عمر په بخاری شریف کې دي. بخاری شریف کې 200 یا احادیث دي. دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی الاسلام علی 5، بنا د اسلام په 5 سیسونو ده. شهادت الله اله، دا شهادت الله اله وروسته دا ټول مرفوع منصوب مجرور ټول ویلی شي. چې مرفوع شي نو خبر بشي د مبتدای محذوفې دپاره. احدها شهادت الله اله الا الله، ثانیها اقام الصلاة، ثالثها ایتاء الزکاة، رابعها الحج، خامسها صوم رمضان. او که منصوب شي اعنی شهادت الله اله الا الله، او که مجرور شي نو بدل بشي د 5 نه 3 واړه پکې جایز. شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله ځکه مقدم کړه چې د عقیده ده او بنیاد دی. او منځ پر ټولو عباداتو کې هم ده، په هر چا فرض ده، په هر ځای کې فرض ده. ایتاء او زکات په هر ځای کې فرض ده، خو په هر چا نه ده فرض. او حج په هر ځای کې نه ده فرض، او په هر ځای کې نه ده فرض. او روزه چې کوم ده دا کال کې یو ځل فرض ده. د خاص ترتیب کې وجه د حصر پکې دا ده چې دا بنا د اسلام به یا قولی او یا به غیر قولی. چې قولی نه دا شهادتین شو، چې غیر قولی نو بیا به یا فعلی او یا به ترکی. که ترکی نو صوم رمضان شو، که فعلی وي نو یا به بدنی عبادت وي، یا به مالی یا به مشترکی. که بدنی وي نو اقام الصلاة، که مالی و زکات، او که مشترک و نو حج شو. هلکه وجه د حضر باندې تاسو پوه شئ. وجه د استدلال د امام بخاری د حدیث نه مخکې په باب کې تیره شوې ده چې وایي اسلام د څو څیزونو نه جوړ دی؟ د 5 څیزو. د ایمان مرکب شو، او مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. او مونږ جواب کوو د متکلمینو د طرفه چې دلته ترکیب په چا کې راغلی؟ په اسلام کې راغلی. او مونږ اسلام غیر ګڼو د ایمان نه. اسلام د اعمالو مجموعې ته وایو، او ایمان تصدیق قلبي ته وایو. زمونږ اختلاف په ترکیب کې د چا کې دی؟ او تا ثابت کې چې ترکیب په اسلام کې. درود شریف اللهم صل علی سیدنا